بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو پرون سبق کې مونږ ویلو چې التفات مبارک مونږ ویلو التفات په لغت کې وماندا اورېدو سره په اصطلاح کې دې ویل کېږي چې کلام د یو اسلوب نه بل اسلوب ته واړي دې دا التفات ویل کېږي. اسلوب نه مراد ده چې کلام دا په خطاب سره کېږي د خطاب نه تکلم ته وړي یا د خطاب نه غیبت ته وړي یا د غیبت نه خطاب ته وړي د غیبت نه تکلم ته وړي یا د تکلم نه غیبت ته او تکلم نه خطاب ته وړي. نه شپږ صورتونه مونږ ویلو. بیا د التفات لپاره دا خبره ده چې دغه وی را جمهور علما کرام چې التفات په هغه صورت کې دا راځي چې کله یو طریق یو اسم یو خبره دا په یو اسلوب سره ذکر شي او بیا ته په منځ کې هغه خبره په هغه اسلوب سره پرې د بل اسلوب سره ذکر کړي. خدا دویم پیرما چې ذکر کړي نو دا بلکه سامع باندې انتظار هم کوي او دویم دا چې دغه باندې مقتضا ظاهر خلاف وي او دغه وی دا امام سکاګی رحمت الله علیه کپد دویم پیرما نه ذکر لاول په ذکر شي کپد دویم پیرما نه ذکر کوي کنه ذکر کوي اب دویم پیرما باندې سامع انتظار کوي او کنه کوي لکه تطاول لیلک بالاسمد دا خو د امام سکاګی رحمت الله علیه باندې دغه التفات ته خو د جمهور باندې التفات نه لري ځکه چې جمهور و چې یو پیر یو شان ذکر کوي بل پیر بل شان ذکر کوي. لکه اوس نن مثالونه کې به موږ وایو ان شاء الله چې دا د دوانو باندې التفات ته لکه په دې کې اولنی مثال ذکر کړی دی چې تکلم نه خطاب ته اوړي د هغې لپاره مثال ذکر کړی ومالیا لا اعبد الذي فطرني والیه ترجعون چې دغه حبیب نجار چې کله لاړو او قوم ته د تبلیغ کوو د پیغمبران الله پاک ولې بیا وروسته په بل ولې کو نبی عليه قوم ته وای اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون چې تاسو تابعداري دا ذات وکي دا کسان وکي اسلام نه مزدوري نه وړي په خپل په هدایت باندې بیا دې خو داغه ته ترغیب ورکړي نو دې ورته وی چې لکه تاسو لکه دغه راوړی عبادت ول نه کوي نو مالی لا اعبد الذي فطرني مال څه شي ویلي چې زه عبادت نکوم دا هغه ذات چې زه پیدا کړم او الیه ترجعون تر تاسو واپس کیږي نو ځلګه خبره ته تکلم دی چې مالی مال څه شي ویلي لا اعبد چې زه عبادت نکوم حالا چې عبادت خدای کوي زه په خپل باندې پیغمبر د پیغمبرانو ملګری راغله دی دا په خپل پیغمبرانو باندې د پیغمبرانو ملګری دی نو پیغمبران خو دا خبره د خدا پیغمبرانو خبره مني دی او عبادت کوي خو خلق نه کوي نو بکار خدا و چې دا ویلې ویلې توب و ما لا تعبد ما لكم لا تعبد چې تاسو څه وی چې تاسو عبادت نه کوئ اگر چې مقصد دا دی خدا کلام اسلوب خپل ځان تر تاړول چې مال څه شوی چې عبادت نه کوم په دې خبره باندې پوه شوي او دلته ګوره و مالیا په دې کې دا متکلم ضمیر دی فلا اعبد کې د متکلم ضمیر دی او په ترجعون کې بیا مخاطب ته اوړېدل نه دا تکلم نه خطاب ته اوړېدل دا کلام پوه شو باندې محمد ریاض نه پیژن مال دی راولا بیا به سره ګوره مغوس نه د بریک کلاس ختم شینه لو ښه 3 منټه به سبق مکه ختم کما بیا به مال راولې. مثال التفات من التكلم الى الخطاب مثال التفات اوړېدل کلام د تکلم نه اوړېدل خطاب ته فرمای ومالیا لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون مالیا سشوی دی مالا لا اعبد الذي فطرني جزاء عبادت نکوم دا هغه څه چې پیدا کړم دا هغه چې پیدا کړم واليه ترجعون هغه طرف ته تاسو به واپس کیږئ نو دلته دا مالیا د متکلم دی او لا اعبدو د متکلم دی فقط چې ارجعو د متکلم ذکر کړه مقتضا ظاهر ارجعو دی نو ګوره موږ په التفات تعریف وکړو چې یو خبره یو پیرا په یو اسلوب سره ذکر شي او بیا په بل اسلوب سره ذکر کې دویمه د مدغه خلافي د مقتضا ظاهر خلافي لکه مالیا لا اعبدو نو دلته دا په متکلم سره ذکر کې کنه او بیا ترجمه په سره ذکر شو په خطاب سره ذکر شو په خطاب سره ذکر شو نه پکار خدای له دا چې دا ارجعو او ارجعو د ویل د مقتضا ظاهر مطابق وو خدای د ترجمه د مقتضا ظاهر خلاف ده لکه پوه شو باندې والتحقيق او تحقيق ان المراد ما لكم لا تعبدون چې لکه دې مراد ده چې ما لكم لا تاسو تاسو عبادت نه کوئ لكن لما عبر عنهم بطريقه التكلم وکله دې تعبیر وکړو دې په طریقې د تکلم سره د کان مقتضى ظاهر دا السوق اجراء باقي الكلام على ذلك الطريق چې دا باقي کلام په دغه طریقه باندې راو چلای لکه پوه شو بری باندې فعودل عنه الى طريق الخطاب نو دې تکلم نو وړلو طریقې د خطاب ته فيكون التفاتا على مذهبين نو دا رضوان په مذهبونو باندې سره التفات ومثال من التكلم من الغيبه چې د تکلم نه غیبت اوړل پرون مې دا خبره کړې ده
چې اسم ظاهر د څه په حکم کې دی د غایب په حکم کې دی نو دلته ګور الله تعالی وایي ان اعطیناک الکوثر ان اعطینا بشک منګه درکړي دي تا کوثر فصلی لربک وز اصل کې په کار نه چې ان اعطینا ویلې او په اعطینا کې ضمیر دی نو په کار دا چې فصلی لنا چې ته په کار چې ته مونږ وکړه موږ لپاره او قرباني وکړه موږ لپاره لیکن نا ضمیر پر خودل لري او د نا ضمیر په دې باندې لیکل دی ربک فصلی لربک لکه پوښتنه او رب دې لګي اسم ظاهر دی او اسم ظاهر څه په کوم کې دا لري په کوم کې ما هو مثال الالتفات مثال الالتفات من التكلم غيبت ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ومقتضى ظاهر لنا مقتضى ظاهر سو لنا الګه پوه شو به معنی چې اعطينا دا متکلم ضمیر دی نو پکاړه چې بلانا کې د متکلم ضمیر ذکر کړه وي خو د تکلم نه غیبت اوریدل لته چې اسم ظاهر دا غیبت حکم کړي ومثال الالتفات من الخطاب الى التكلم او مثال دا التفات د خطاب نه تکلم ته اوریدل نو تکلم با دغه ګوره طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب يكلفني ليلى وقد شت وليها وعادت عواد بيننا وخطوب وجدوا خاجي ندلك طحابك قلب وقد طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب يكلفني ليلى وقد شت وليها دلګه دمغه دا خبره صرف پدې کې ده قد طحابك قلب چې بوتل تعالی لزلستا نو دلګه په طحابك کې دا کې ضمیر جنندرا مخاطب ده کنه ها او دا وی د خطاب نه اوریدل تکلم ده لاندې لیکل يكلفني ليلى چې تکلیف را کوي ما ته زماده ليلى نو دلګه دا يكلفني دلګه چې نه دا پکړ دا يكلفك ویلې څه ویلې يكلفك ویلې دا کلام د خطاب نه اوریدل لري تکلم طرف ته د خطاب نه اوریدل څه ده لکه طحابي کې کم ضمیر ده د خطاب ده کنه او بیا په يكلفني کې څه ضمیر ده لکه پوه شو به معنی صرف زمنګ دا شعر لري لپاره وړل نور د بل شعر کې دا نو خبرې کوي دا شعر د څه لپاره دی چې په دې کې د خطاب نه څه تا اوریدل د خطاب ضمیر په کم نه ده په طحابي کې دا کې ضمیر او په يكلفني کې دا یا ضمیر ته اندازه سره نو ګوره دې شعر دی طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب يكلفني ليلى وقد شت وليها وعادت عواد بيننا وخطوب وطحابك قلب بوتل تعالى لا زرا بل نفس توي وي بوتل بوله تزلا في الحسان فخل قل زنانو کې فخل قل خلقو کې غروب یعنی تعالی ډېر خوشالي ده مطلب دا کنه د خپل زله ته وي چې زماز لا تب د خپل خلقو کې او پر خپل زنانو کې ډېر زیات خوشاله طحابي کې قلبون طحابي کې په معنا ذهبه به کې بوله ته بوتل ته في الحسان فخل زنانو تروم خوشاله ومعنى طروب في الحسان طروب في الحسان ما نزله كأن له طربا في طلب الحسان وجشاتا في مراودتها جدد بار بخول قول زنانو په طلب کې دایګه خوشالي ده ونشاتا في مراودتها او داغه په مطالبه کولو کې پسد کولو کې وته ته خوشالي ملاويږي مراوده په پښتو کې ست وای نه بعيد الشباب حسر ما حان مشي وبعيد الشباب لان د دې ځوانین لګ مخ کې بعيد لغرستو د ځوانین لغرستو بعید د بعد تسخير ده یعنی د ځوانین لغرستو حين ولا الشباب وكاد ينصرم یعنی کله چې ځواني لاړ شو د دې چې د شي بوډا شي عصر حان مشيبو عصر په وخت کې حان چې بوډاواله ته نږدې مطلب دا دی کنه دی و چې په پښتو کې موږ په اسانه خبره کوو کنه وای بابا زوړ شو غزور نشو نو دی لکه و زوړ شوی دی د په وجود کې د طاقت ختم شوی دی په وجود کې طاقت نشته لري خو دې خپل زړه دا وای چې وسوم د خلکو سره چې انت خوشاله ګرځي او بعید الشباب عصر حان مشيبو د ځوانین خو لګ لري او بډاوالي طرف ته صحیح نږدې يكلفني ليلى وقد شت وليها واذا ماذا ازله مالا تکلیف را کوي د لیلا په ذریعہ سره یا د مالا لیلا مالا تکلیف را کوي حال لري چې زماده لريواله زماده نږدېواله دینه لري شوی دی وعادت عواد بيننا وخطوب وما من د ژوندۍ هغه ډېر حادثات راغلي دي خو قلاریږي نه
عصر حان مشيبو نو عصر څه شي ترغیب کوي چې ظرف دا عصر ظرف ته مضاف ته الى الجمله الفعليه جمله فعليه ده چې جمله فعليه کم نه ده هغه حان ده حان به معنا قربا مشيبو بډاواله نو معنی دا شوي د شعر ترجمه څه بوي صحابيك قلب في الحسان غروب ابو وليت ازلا چې دا په خپل خلکو کې ډېر زیات خوشاله په خپل درانو کې ډېر زیات خوشاله بعید الشباب عصر حان مشيب بعید الشباب د بډاوا د ځوانین لري او بډاوالي طرف ته سوي نږدې یعنی بډاواله د رانږدې شوی بیا کوئی یکلفنی لیلا زمانه لیلا مال تکلیف راکې نو په دې صورت کې دا یکلف فعل او دا لیلا چې دا بوله فاعل شي نو بیا به زمونږ د مثال لري نه جوړیږي یکلفنی لیلا چې زما د ظلم مال تکلیف راکې لیلا په دې سره فی التفات من الخطاب فی بک الى التکلم و په دې یکلفونی کې التفات شوی دی چې مخکې به کذ کر شي او دلته کوس یعنی کې یا ضمیر دینه دا خطاب ذکر شو د تکلم ومقتضى الظاهر مقتضى الظاهر يكلفك وفعل يكلفني ضمير لقلبه او په دې صورت کې چې کله د موږ د مثال جوړه نه دا به يكلفني کې به يكلف فعل هو ضمیر به فاعل دی چې راځي د قلب طرف ته او لیلا مفعول ثانی دا او په يكلفني کې دا یا اول نه یا چې دا به مفعول اول شي ترکیب بده چې يكلفني لیلا يكلف فعل هو ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل چې راځي د قلب طرف ته او یا ضمیر منصوب نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل مفعول به اول او لیلا مفعول به ثانی یکلفونی زما د ازرم له تکلیف راکې د سبب ذریعہ سره معنی دا شو یطالبون القلب بوصل لیلا چې زما د ازرم مطالبه کوي زمانه د لیلا سره د سو د ملاقات ورویا او بل روایت پکې دا ده کنه چې یکلفونی لیلا نه بلکې تکلفونی لیلا ده بالتاء الفوقانیه پتہ علی انه مسلم لیلا چې دا مسند لیلا ته یعنی لیلا بیا فاعل وی دی لپاره چې تکلفونی لیلا زمانه لیلا مال تکلیف راکې هغه په یوه باندې معنی او مفعول ثانی بیا محذوفی یعنی زمانه لیلا مال تکلیف راکې په سمانه تکلفونی لیلا شدائد فراقها چې زمانه لیلا مال تکلیف راکې په ډیر زیات په دغه باندې په سختۍ په د جداوالی په سختۍ باندې او على انه ختام للقلب یا زله خطاب زله دا کړل لکه زله دا خطاب شی تکلفونی لیلا شي نو بیا بل التفات شي د خطاب د غائب نه خطاب ته هغه پوه شوي به معنی وقد شت وليها اي وقد بعد قربها بعد قرب شت معنا بعد يعني الذي شوره وليها نزدواله دري وعادت عواد بيننا وخطوب او راغلي ډېر حادثات په مونږ باندې عواد حادثات موانع او خطوب حوادث له زمانه دا عادت څه شي نو قال مرزوقي وي چې عادت يجوز ان يكون فعلت ودام جائز چې عادت پس عادت شي د باب مفاعلين من المعادات كان الصوارف والخطوبه صارت عادي چې دا موانع او حوادث دا تجاوز شوی ويجوز او جائز عادت چې دا مجرد د شعاده يعودنا اي عادت عواد وعوائق شراغلي په باندې مصیبتونه او تکلیفونه كانت تحول بيننا الى ما كانت عليه قبل چې حل شي د موږ په حالت کې کوم د پای باندې یعنی اگر د موږ د شعر سره نور کار نشته ره او شعر دلته سره بار راوړل شوی دی چې په توحابی کې ضمیر د مخاطب دی او په یکلفونی کې ضمیر د سره نو دلته کې د خطاب نه دغه شوی دی متکلم دا او د شعر صفه معنی دا شو چې څنګه شعر د لاول نه دی توحابی کې قلب فی الحسان طروب بوله تعالی زلا بوله تزلا او چې ته په خپل زرانو کې په خپل خوځو کې او په خپل سرو کې خوشاله بعید الشباب حسر حان مشيب بعید الشباب یعنی تر ځوانین لري او بډاوالي طرف ته صحیح نږدې یکلفنی لیلا وقد شت وليها تکلیف راکې ما د ازلا د لیلا په ذریعہ سره او حال دا چې د دې هغه نږدېواله لري شوی دی یعنی مطلب دا چې زموږ په د لیلا زموږ اوس لري شوی دا وعادت عواد بيننا وخطوب او زمونږ هغه دغه مصیبتونه او تکلیفونه د زمانه هغه حوادثات په موږ په منځ کې راغلي دي لکه پوه شوې به باندې نو چې اوس لکه زه چې هم د کار نه یم او کارونه مورونه مې ډېر دي نو لیلا لاله اوس هم تکلیف راکوي په دغه باندې
ومثال الالتفات من الخطاب الى الغيبه او د خطاب نه غیبت طرف ته وړېدلې لکه حتی اذا كنتم في الفلك وجرين بهم نو كنتم في الفلك حتى اذا كنتم في الفلك اذا كنتم کې دا تم ضمیر دا خطاب دی او دا وړېدلې غایب ته وجرين بهم بل نو پکار خدا او چې وجرين بكم ویلې وې پوه شو به معنی حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم حتى اذا كنتم کله چې وای تاسو پکشته کې وجرين بهم رواني د پدې سره والقياس بكم ومثال الالتفات من الغيبه الى التكلم چې د غیبت نه تکلم طرف ته وړېدلې لکه والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه اصل کې دې والله الذي الله پاک هغه ذات ارسل الرياح چې را لګل دي هواګانې فتثير سحابا پس او چې کړي دی هغه وریه دي فسقناه نو موږ چلو هغه لره نو ځلګي الله الذي ویل الله نو دلګي دا ما تاسو یې مثال په مثال د خطاب بغایب باندې دی او دلګي فسقنا کې دا ضمیر متکلم ذکر کړي نه بکار خدا او چې ساق الله ویل چې الله بولی دي د غوریه دي وای چې فسقنا منګه بولی دي نه دلګي د غیبت نه چرته واړې دو تکلم توقع ومقتضى ظاهر مقتضى ظاهر ساقه بکارو اي ساق الله تعالى ذلك الصحابه چې الله تعالی بولی دي د غوریه دي او اجراه او جلولي دي الى بلد ميت ومثال الالتفات من الغيبه للخطاب د غیبت نه خطاب طرف ته تللی لکه مالک یوم الدین ایاک نعبدو نو مالک یوم الدین پرې کو ګوره اسم ظاهر ده کنه اسم ظاهر په حکم د څه کې ده د غایب کې د دین اوریدل ایاک نعبدو خطاب ده او مقتضى ظاهر ایاهم وجه حسن الالتفات وذری دغه ده کنه چې دا التفات ولي کېږي د التفات سره لپاره کېږي یو خدا خبره ده یو عام وجه ده یو خاص وجه عام وجه خدا ده چې لکه پدې کې چې یو کلام دی اوسم نبل کلام ته ووري کنه نو پدې کې تجدید پکې پیدا شي ځان نوېواله په کلام کې پیدا شي او چې دا سامع لره را پیدا روي سامع له خوان ور کوي پدې باندې بلکې هغه ولې کنه نو هغه لکه رایق شي چې لکه الاول یو شان تمیر وس به بل شان تمیر وي نه دا شی بل هغه په سامع باندې خلګي دا دی او کله خاص وجه بیان خدای الله وجه حسن الالتفات او ود دخل والد الالتفات ان الكلام اذا نقل من اسلوب الى اسلوب کله چې کلام د یو اسلوب نه بل اسلوب ته منتقل شي نو کان ذلك الكلام احسن تطريه نو دا کلام ډیر زیات خیسته وي دا تجدید په اعتبار سره اي تجديدا او احداثا تطريز ستوي من طريقه الثوبه دران غختلو د کپڑے نه لنشات السامع د پاره د سامع د نشات یعنی سامع چې نه په دې باندې چوکن کیږي وکانه اکثر ايقاظا او الى خبر ډیر زیات را پاسو انکه للاصغاء الیه چې دغه کې دی دا یعنی مطلب دا سامع چې دا ودی داغه د را پاسولو کې دا ډیر زیات مومي دي چې دې هغه دغه کې دی الی ذلک الكلام لأن لكل جديد لذة ذكر هر نوي سيستا پارسوي لذت وي هذا وجه حسن الالتفات على الاطلاق واذا جنا مطلقا دا وجه حسن الالتفات دا کله خاص وجي لکه خاص ولي لکه په سوره فاتحه کې دی ګورئ په سوره فاتحه کې ما ته ګورئ لکه بندوي الحمد لله رب العالمين ټول تعریفونه الله لري چې رب دې د ټول مخلوقاتو نو رب العالمین دا اسم ظاهر په حکم د سکی الرحمن دا الله تعالی بل صفات ذکر کو چې ډیر زیات به حد مهربان دی بل صفات الرحیم نهایت رحم ولده مالک یوم الدین بادشاہ دې د ورځې د جزا نو کله چې دی بندا د الله تعالی د صفات ذکر کړل او د الله پاک طرف ته ولاړ دی کامل توجه د الله پاک د پاره دا او د زړه او د وجود او د هر څه الله پاک طرف ته دی نو چې کله د الله تعالی دون صفات د ذکر کړل کنه گویا کې د الله تعالی د مخې تراغه ای صفاتو په ذکر سره الله تعالی د دماغ دراغه نو چې کله الله تعالی دماغ دراغه نو دوس خطاب کوي چې ایاک نعبدو یا الله ستانه ز عبادت کو سره پاره بنو و ایاک نستعين ولغړم اهدنا یا الله تمنګ روان کی بل برابر باندې نو ګوره چې دوس دا پکې دا حسن التفات پکې وس دا ده چې لکه بندا الله پاک طرف ته جندا متوجي شو او د په مانځ کې خشوع خضوع د ډیری کې په باندې هغه پوښوي نو تا چې د علم معنی نه لري دې د بچرتا سوچوم نه کړی چې الله تعالی دغه صفات ول بیانوم د صفات په بیانول سره الله تعالی ته اوس متوجي شو وقد تختص بواقع وكل خاص کی مواقع د بلطائف ونور اللطائف سره غیر هذا العام كما في سوره الفاتحه لکه په سوره فاتحه کې دي فإن العبد اذا ذكر الحقيقه بالحمد وکله چې بندا دا ذکر کی هغه ذات چې هغه لایق دی د حمد عن قلب حاضر د قلب حاضرنا یجد ذلك العبد من نفسه نمومي دغه بنده په خپل نفس کې محرکا للاقبال عليه چې حرکت ورکوونکې چې د متوجي شي هغه ته اله ذلك هغه ذات چې هغه لایق دی د حمد
وكلما اجري عليها كل جاري شبري باندې یو صفات من تلك الصفات العظام دغه غټو صفاتونه قويه ذلك المحرك وندغه محرك چې دا قوي کیږي الى ان يؤول الامر الى خادمها تر دې پورې چې ورسیږي دا امر انتهاء خپل د خادمه خپل د اي خادمه تلك صفات يعني مالک یوم الدین المفيده چې فائدہ ورکوي دغه حقیق بالحمد یعنی د لایق بالحمد مالک الامر كله في جزاء ويدري مالک یوم الدین معنا دا چې الله تعالی د قیامت په ورځ کې د ټول سيزونو مالک ته مالک الامر د ټول کارونو مالک ته كله في يوم الجزاء لانه اضيف مالك الى يوم الدين على طريق الاتساع ځکه و چې دلته د مالک اضافه شي یوم الدین ته په طریقې د اتساع باندې اتساع فراقواله چې دلته د مالک اضافه شو یوم ظرف ته نو دا دغه لپاره ظرف هغه په ظرف کې فی چې نه مقدر وي والمعنى على الظرف اي مالك في يوم الدين چې باچاره په یوم الدین کې والمفعول مضاف او مفعول لري محذوف ده دلاله على التعميم چې دلاله کوي په تعمیم باندې لکه پوه شو به دي باندې فحين اذن يوجب بدغه وقت واجب دي يعني دغه محرک چې لتناهي في القوه چې دا ورسیږي قوت الاقبال عليه متوجي شي ایته اقبال العبد على ذلك الحقيقي بالامر يعني متوجي کېدل د بندا په هغه ذات باندې چې کوم لایق ده د حمد والخطاب بتخصيصه او خطاب خاص کول الله پاک ته یعنی مده سینې لري چې نعبد کوم عبادت کوستا بلکې په دې کې دا مفعول مقدم کړه د تخصیص لپاره نو په دې کې هغه کامل تضرع او خشوع او خضوع د الله تعالی ته والخطاب بتخصيصه او خطاب په تخصیص سره جندا خطاب خاص کړه لري بغايه الخضوع والاستعانه في المهمات دا غایه عاجزی ده او استعانت الله استعانت مدد غوښتل الله پاک نه پغړو کارونو کې فالباء في بتخصيص والخطاب بتخصيص کې دا باچ نه دا متعلق ته په خطاب پورې يقال خاطبته بالدعاء چې ما مخاطب کا په دعا سره اذا دعوت له مواجهه کله چې دعا وړاندې مواجهه وغايه الخضوع هو معنى العباده او غایه الخضوع يعني ډیر زیات عاجزي کول الله پاک ته دا معنی د عبادت ته وعموم المهمات او عام اهم کارونه بریګه امواله د مستفاد د حذف د مفعول لچ اياک نعبدو یا لا مستعب کو اياک نستعين ايا لا خاصه نه مدد غواړو مونږه پس کې نه غواړو نو هغه عام ذکر کړی چې مطلب پارڅ کې نه غواړو وتخصيص مستفاد او تخصيص دا خاص مستفاد ده من تقديم المفعول تقديم المفعول يعني نعبد كما انا من عبادت کو اياک نعبد خاص تعالی عبادت کومګه نستعين كما انا من استا مدد غواړو اياک نستعين خاص تعالی مدد غواړو فاللطيفه المختص پس هغه لطيفه چې مختص ته بلی سره لطيفه لګي باروک نقطه تا موقع هذا الالتفات هغه موقع د زیر دي التفات في ان فيه تنبيه على ان العبد چې تبلیغي تنبيه چې بندا اذا اخذ في القراءه کله چې شروع کې په قرات کې نو يجب ان يكون قراءت واجب دي په اړه باندې د قرات په دې طریقې باندې وي يجد من نفسه چې د عمومي په خپل نفس کې ذلك المحرك المذكور دغه محرك مذکور چې د بندا الله پاک دغه صفات بیانې د الله پاک هغه صفات په دې طریقې سره بیانې چې دغه څلور پنځه صفات بیانې الله پاک د مخې تراغلي نو بدل باندې بدای وي چې اياک نعبد و اياک نستعين لکه پوه شو به باندې ها نو نن سبق یو موږ یو مثالونه وې چې دا خطاب نه غایب ته دا غایب نه خطاب ته او دا متکلم نه دغه شپږ مثالونه ذکر کړل او دویم دا چې لکه د حسن التفات وجه سره مطلب دا چې التفات ته غوړه د التفات ولې غوړه ده یو خاص وجه ده چې لکه په کلام کې نوېواله راشي او هر نه کلام چې دا غوړه او کله کله خاص وجه لکه په سوره فاتحه کې دا خاص وجه ده چې بنده الله پاک طرف ته متوجي کیږي پوه شئ واړو